اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تیر 2-3 ورځې د لوړ دی چې کومه میداني علاقې دي هغې باندې بارانونه او په غرونو باندې واورې شوي دي او کله نه چې موسم یخ شوی دی نو د ګرم خوراکونو ذایقې چې دي نو هغه بدل شوي دي. کوز دیر او خصوصا تیمرګره سیټي کې نن سبا د یخنۍ په دې موسم کې په ګرم خوراکونو چې په هغې کې کباب دغه شان انډې سوپ د ګازرو حلوا دې سره سره چې کوم ګرم خوراکونه دي نو په هغې باندې د خلکو رش سیوا شوی دی. د هغې وجه دا ده چې د ګرمۍ مقابله خو په یخنۍ په یخ سیزونو کېږي خو چې کله یخنۍ شروع شي نو د یخنۍ مقابله دا په ګرم خوراکونو باندې کېږي. ګرانو کتونکو دلته کې علي خوان کباب سنټر چې کومه دی چې قدیمي د کبابو دکان دی دلته کې په دې باندې ډېر زیات رش هم دی. د هغې وجه چې دا نو هغه هم د دې د مالک نه او دغه شان د ګاګ سره د خبرو اترو کوشش کوو خو چونکې تقریبا زه خپله باندې تیمرګري ته د تیر 15-16 کالونه راځم نو چې وینم نو دلته کې رش هم وي دلته کې ګاګ هم په ګڼ تعداد کې راځي نن دلته کې موجود یم. دلته کې چې کومه ملګري ناست نو د هغې سره د خبرو اترو کوشش هم کوو چې هغې دې والې سره څه وایي د هغې د دې خوراکونو والې سره څه وایي د هغې سره خبرې اترې کوو. طاهر بھائی د ټول نه مخکې تاسو ته په خپل لایو کوریج کې خوش آمدید ویم. په خیر علی. وعلیکم سلام. دلته ستاسو د راتلو ډېر مننه شکریه. طاهر بھائی دا راته ووایئ دلته کې چې کوم کبابو د کاروبار دی ستاسو دا له څومره وخت نه دی تقریبا؟ یاره صاحب دلته تقریبا دلته یو ټول کې زه چې کله راغلم 195 نه راغلم 1995 نه تقریبا ستاسو 13 کاله خواوشته ستاسو مطلب دا چې ماشوم په دې عمر کې ځوان نه چې پوخ سړی کېږي دومره وخت ستاسو وشو. طاهر بھائی دا راته ووایئ همیشه دپاره زه مختلف تیمرګري کې مختلف چې کوم د کبابو سنټرې دي ګورم تاسو باندې رش ډېر زیات وي د هغې وجه څه ده؟ مین وجه دا ده چې کوالټي چې صحیح ساتي نو الحمدلله رش بیا به هر چا وایي یوازې دا نه چې هر څوک یې ښه څیز ورکوي معیاري څیز ورکوي نو بس الحمدلله هر چا به رش کېږي. طاهر بھائی عموما خلکو باندې خصوصا کباب والا باندې دا اعتراض کېږي چې دیو په ډالو کې کباب پخوي دا به اعتراض کېږي چې دیو پکې مولی او مختلف سیزونه استعمالوي. ستاسو دې والې سره څه وایي د خلکو چې دا کوم اعتراض دی دې والې سره څه وایي؟ الحمدلله د خلک د تیل کباب خوښوي خو چونکې د تیل چې کوم هغه لږ نري نو هغه زر ضایع کېږي. موږ تیلو کې پخوو چې کله موږ خپل چربي هغې نه ډل وباسو هغې نه پس چې کله کمیږي بیا موږ کوثر تیل استعمالوو او د مولو او د دې علاوه د نشم ویلی د خلکو خو څوک نشي بندولی. الحمدلله زه په ګرنټۍ سره ورکوم چې مولی شوه یا کدو شو یا ټیپر شو په پیاده په ځای اچول دا خو ډېر چېرته داسې څه واقعه راغلې ده چې ګاهک له تاسو کباب ورکړی واپس ته پسې راوړي چې دا خراب دی یا دا مسله دا څه کېږي که نه او داسې کېدای شي راغلي پکې داسې دي هله د شک په بنیاد باندې خلک دا خبره کولی شي الحمدلله ثبوت ګرنټۍ باندې ثبوت کولو باندې نه شي. دا راته ووایي زموږ چې کوم ګران کتونکي دي لیدونکي دي ظاهره خبره چې د دې یخنۍ مقابله د کباب او میانو او سوب نه بغیر نه کېږي که فرض که هغه راځي او تیمرګري کې چې کوم ستاسو دا مشهور کباب دی کوم اډرس باندې به هغې راځي دلته ملاقات کولی شي؟ بس زموږ خو الاخوان او زیات زموږ د خلک په دې خبرې زموږ سره زیاده کمیه د وجې نه چې خلک راشي رش ولاړي په باران کې یا د سپاهم روټین کې نو بیا زموږ واپس ځي او تاسو سره ځای نشته نو الحمدلله رش پاک ټیم زموږ دکان چې کوم وي ډکي. دلته ځای نه موسم ډېر ګڼ کسان ولاړ دي بعضې خلک چې هغه کوشش دا کوي د هغې سره د ټایم کمی چې یاره زه په لارې روان یم او زه دیو ته ټلیفون وکړم چې دیو ما له سیس تیار کړي او د ما ټایم ضایع نه شي نو که ستاسو سره کانټیکټ کوي نو موبایل نمبر د ستاسو سره نمبر خو له موږ دار مخامخ ول لیکلي دي او 0345 95 36 893 دې باندې زیات مو کانټیکټ کیږي. ډېره مننه ګرانو کتونکو دلته کې د ګاګ سره هم خبرې اترې کوو چې هغې دې حوالې سره څه وایي دلته یو ملګری ناست دی همیشه دپاره زه چې چېرته کې راشم نو هغه دلته موجود وي دلته کې چې سړی راځي نو د خوراک دپاره راځي هسې ناستې له خو نه راځي خامخا هغه به د دې د کبابو ذایقه او خوندونه اوچتوي. ستاسو نوم څه دی او کله نه دلته دې دکان ته تاسو تګ راتګ کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم زما امان الله نوم دی زه خو د ډېر وخت نه دلته راځم او دا معیاري کباب پخوي او په ټولې ضلع کې بلکې زه یم چې بهر سعودي او دوبۍ ته هم خلک چې نو دې نه اډرونه کوي او موږ دلته راځو ډېر ښه لکه ماحول هم صفا ماحول دی او عمل هم ډېره ښه عمله ده او کباب هم ډېر معیاري کباب دي د نورو خلکو په شان دي سیزونه څنګه چې تاسو ویل که نه هغه سیزونه به دې کې نه وي لکه بالکل
کوالټي خو دغه ورکوي. ډیره مننه ګرانو کتونکو. علي خوان کباب چې کوم سپیشل کباب دي دلته کې د دې دکان په ګورګوري چوک کې موجود دی او بلا مبالغه به زه دا خبره وکم چې د دې خور کباب چې زه کله استعمالوم الحمدلله دا ایشوز مونږ ته نه راغلي. دا خبره زه بلا مبالغه کوم. ګرانو کتونکو د خپل اډرس مو وایو، ټلیفون نمبر مو وایو، تاسو په آرډر باندې هم او د آرډر نه علاوه دا سم راتلی شي دلته کې د یخنۍ مقابله زه بار وایم چې دا په ګرم خوراکونو سره کېږي او د یخنۍ د مقابلې دپاره دلته کې تاسو د دې دکان ته راتلی شئ. ډېره مننه.